الذي جعل لكم الارض فراشا ترکیب کیا فی صفت ثانیت دا دویم صفت ہے ربکم الذي خلقکم نا الذي خلقکم موصول سلا والصفت او دا دویم صفت او مدح منصوب یا فی سیبو دا مدح دا معنی صفت مادحه دا خو منصوب ده ها یا اخصو فعل سره یا امدحو فعل او مرفوع نو یا سره چې مرفوع شي فی سب نبی با ولا مبتدا راو باسوخه صبروا اے الذي جعل لكم الارض فراشا بخبر شي مبتدا راو باسی هو الذي جعل لكم الارض او مبتدا یا بدا او خبر به فلا تجعلوش ام مبتدا چې کله متضمن شي معنا ده نه خبر باندې به بیا وی پار اوړي کنه تاسو محشی په یو درې ټکه کړي دی په دې خبره باندې په دې رستی ترکیب باندې ها پوهیږئ اپی سیبو الذي جعل لكم الارض دا الذي موصول لپاره سله جعل ماضی راغلی سره راغلی نو د شرط سره نه مشابهت ولی حروف شرطیه سی استقبال طبیعی اے مضارع استقبال طبیعی او دلته خو ماضی ده څنګه یو نو پاوې څنګه به خبر باندې راوړي با خو به الله راوړي چې شرط سره سم مشابهت راشي نه شرط سره خو مشابهت شته نه دویم افیسه برابط نشته دلته څه نشته ده او بل دا خبره چې انشاء خو خبر واقع کیږي نو فلا تجالو خو صدا ندی وای چې دا درې وړ خبرې سم مسله نشته ده ها تا داخليږي په خبر د هغه اسم موصول چې دا غي سله ماضی راغلی په قران شریف نه مثال ورکړی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم پاراغلی نکنه او التفتنو سراغلی ماضی راغلی نو دلتم جعل ماضی راغلی او شاته فلا او کتوی چه رابط نشته ده سنشته ده نو رابط شته ده اسم ظاهر کلا کلا قائم مقام در رابطی ها اپی سیبو رابط تپارا چې کله خبر جمله نتاسو ویلی پاغي کې بعائد فکاری چې مفتدا تراجی شي وجه دا چې خبر محتاج ده ستا مفتدا تا او دلته خبر جمله راغلی نو جمله مستقله ده چاته محتاج نه ده نو موږ به ضمیر راوړو چې ربط راشي زراشي نه دی وایي چې د ربط تفاره یوازې ضمیر نه ده کله کله اسم ظاهر په ځای د چا راشي د ضمیر راشي الحاقه مفتدا ده او ملحاقه یې خبر ده نو خبر خو جمله ده ځکه ما مفتدا ده الحاقه خبر ده نو جمله چې خبر یې کې خو ضمیر فکاري او دلته خو ضمیر نو ضمیر نشته نه هغه اسم ظاهر بیا راوړی نه ده هغه الحاقه بیا راغلی نه ده نو دلته هم الذي جعل لكم الارض فراشا فلا تجعلوا لله ان لله د چا په ده له بده راغلی نو یا له شو یا لله شو اگر له ضمیر بتا چا تراجه کو الذي جعل لكم الارض نو الذي جعل لكم الارض مراد سوکته الله پاک نو خو لله راغی کنه پنه پوهیږي او کته وای چې انشاء خبر ناراضي نا مونږ وایو بغیر تعویل ناراضي او چې تعویل کې نه بیا الذي جعل لكم الارض فراشا مقول في حقه فلا تجعلوا لله او جعل من الافعال العامه دا افعاله امونه ده ها افعاله فعل عام چاته وی ناکت ورته اشاره کړي ما لا يخلو عنه فعل چې د کم فعل نه یو فعل خالی نه ها د کم فعل نه اے د کم فعل معنا چې په هر فعل کې راتلی شي نو هغه ته فعل عام وای نه دا کون او ثبوت او وجود او حصول او جعل پکې ده ها جعل
کم کار چې تکې نه جعل به پکې رادن نه کیږي. دا جعل معنا به پکې یجیو والا ثلاثه اوجه پدریو طریقو باندې دا جعل راضی بمعنى سوارا وتفقا بمعنى کله کله بمعنى د سوارا وسر راضی تفقا سره نفلا يتعدى اسبا في السفسن کیږي متعدی کیږي با كقوله لکدا قول د شاعر شو فقد جعلت قلوس بني سهيل من الاكوار مرتعها قريب فقد جعلت یقینا اگرزیدلی جعلت پمانا د سوارت قلوس افیسب الناقة الشابة زوان اوخه ابنو سهیل ته نسبت راغله پویږي او اکوارو جمع د صدا د کورن دا پالانی شتر ها د اوخه غیسه ته وای اغا کی جاوی ته وای ها او مرتع ویل کیږي موضع الرتعه موضع د سریدو زه چاغه ته ماکل او مشرب وای د خوراک او د اسکاک نګوره فقط جعلت اگرزیدلی قلوس بني سهيل اغه اوخي د بنو ځواني اوخي د بنو سهيل من الاكوار مرتعها قريب یعنی مرتعها قريب من الاكوار وګرځېدلې په داسې حال کې چې د هغې د سرېدو ځای نږدې وسته کیجاوت نو دا کنایه حفیظ صاحب د دوو خبرو نه جوړېږي یا خو ګیا ډېره وه نو چې بس څنګ کېناستې جو شورو یې وکړله نه ګیا وي ډېره نه وه بلکې ستړې شوې ډېرې وې ها ستړې شوې نو چې ستړی څاروي نو هغه وي اوس پاسېدله خو به ملاستې ملاستې لوکوټې وخوره اوس پرې پوه شولې جعلت په معنا ده او دویمه معنی اوجد ده څه دی فیتعدى الى مفعول واحد بیا به یو مفعول ته كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور دي تجعل بسيط ويفي سيبها بمعنى ده خلق سرا وجعل الظلمات معنى خلق الظلمات اوجد او النور ظلمات جمع مؤنث سالم ده حالت نسب کسره سره ده ها وبمعنى سيره افي سرداجاني مرکب ده په معنا د تسير سره نفيتعدى الى مفعولين اس فزو مفعول تمتا كقوله تعالى جعل لكم الارض نا الارض مفعول اول فراشا مفعول افي سر تسير نه تسير معنا يوسيز غرزول نو دا يكون بالفعل کلا کلا بالفعل تارة کلا کلا سره لکه افي سر تو جعلت صوب قمیصا جعلت د کپڑے نه می څه جوړ کو نو دلته جعل په معنا د تسیر سره معنا یو کپڑا می وګرځولا د خپل هيئت نه بل هيئت قمیص نه د کپڑے نه می سګړلا قمیص نو دا جعل او تسیر په څه سره راغی په پیل سره تا یو عمل کو کنه او کله کله په قول او په اعتقاد سره راځي په څه سره والتسير يكون بالفعل تارة او التسير يكون بالقول والعقد اخرى معنى تارة لك قرآن شريف كرادي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناسا وجعلوا او دي غرزولي دي فرشته اغا فرشته چه اغا عباد الرحمن دي او دي سا غرزولي دي اناسا نا الملائكة مفعول اول اناسا مفعول او دلتا جعل فمانا افی سب دا جعل اگا تسیر دے ها سدے او دا تسیر قولی دے یا اعتقادی دے مانا دا دے خلق عقیدہ او پا عقیدہ کی دا فرشتون خد جوڑی کڑی وی یا یو دخلی پا وینا سر دا فرشتون پو بشولے دی بوے الملائکتو بنات اللہ خد جعلها فراشا څه مطلب دی چې الله تعالی د ازمکه فراش ګرځولې دی نه د دې عبارت او د دې آیات کریمه مطلب نه د دې مطلب دا دی ان جعل بعض جوانبها الله تعالی د ازمکه بعض طرفونه ګرځولې دي بارزن عن الماء دوبون خالی دوبونه
مع ما سره د هغه نه پی تبعه چې د اوبو په طبیعت کې چې کم سیز دی د هغې باوجود د دې ځمکې څه خالي ده هلکه د اوبو په طبیعت کې څه دي من الاحاطة بها من پی صاحب د دې ځمکې نه هر طرف ته چافېره اوبه دي نو د اوبو خو طبیعت دا دی چې کم سیز اوبو ته شو او د اوبو منځ کې راغی نو اوبه به احاطه کړي نو باوجود د دې نه چې اوبه ترې چاپېره دي او دی منځ کې ده او بیا هم بعضې جوانب ته خدای څه خالي ګرځولي دا د فراش معنا ده فراش څه مطلب بستره شوله که نه د اوسېدو قابله شوله که نه چې اوبه وی نو اوبو کې خو مونږ اوسېدلی نه شو مونږ خو د وچ یو وسیرها الله ګرځولې د دې لره متوسطه بین الصلابة واللطافه په منځ د سخوالي او د نرموالي نه ډېره سخته او نه ډېره حتی صارت مهیئه تر دې چې دا ځمکه مهیئه او تیاره ګرځېدلې ده لأن یقعدوا دې دپاره چې دي کیني ویناموا علیها او کالفراش المبسوط په شان د هغه بستر چې تی وغواړي لاندې لیکلي واستدل بهذه الآية على كون الأرض مسطحة چا دلیل نیولی دی په دې خبره باندې چې ځمکه سطحه ده او همواره ده ځکه پراش خو هموار وي غونډ منډ نو دی وایي وذلک لا یستدعي د دې دا پرشواله او د دې دا وړېدل دا مستلزم نه دی او دا نه غواړي دا خبره کونها مسطحة چې دا دې څه شي همواره شي پوهیږئ ولې لأن کریة شکلها ځکه د دې شکل کره دی دا غونډه منډه ده خو مع عظم حجمها سره د دې نه چې د دې حجم او مقدار نه دی او هغه جسم هغه ډېر عظیم دی و اتساع جرمها او د دې چې کوم جرم دی جسم دی هغې کې ډېر اتساع او څه ده نو د دې دا کریة الشکل خو سره د غټوالي نه دا لا تقبل ابتراش علیها دا انکار نه کیږي چې په دې د ابتراش راشي هلکه د دې راته یو مثال وښایه کالجبل د غره دې سر ته چې سړی د کتې نه ګوري نو سړی ویل که دا خو پاکه څوکه دی عجیبه راوښېږي نو چغردیان پې ټول دیری بره نه هغه ابتراش پې راغی که رانغی نه پوهېږئ هلته ورته مونږ واړویو غر ورته غټ دی هغه نو ځمکې ته مونږ واړویو ځمکه غټه ده ها بال نه دی بال د پاسه میږي کېنوه که نه بیا ورته ګوره دی به رواني وي نو هغه ته خو دا څه نه ښکاري هغه ته دا مدور او دایره نه ښکاري هغه ته دا صحرا ښکاري چې په میره کې روان یم پوه پې نه شولې والسماء بناء الله آسمان بنا ګرځولی ده هلکه بنا خو جوړول دی بنا هو نه بنا په معنا د مبني سره ها ځکه دی د مبني معنا کې قبتن الله یو قبه ګرځولې ده خیمه مدوره ها غونډه منډه خیمه نه مضروبه علیکم چې په تاسو تاسو یې د لاندې دا در باندې د پاسه وخلې شوي والسماء اسم جنس یقع علی الواحد په یو باندې هم واقع کېږي والمتعدد کالدینار والدرهم دینار یو ته هم وایي او ډېرو ته وقیل جمع سماعة او چا ویلی چې جمع ده اول بناء مصدر او بنا مصدر دے سمی به مسما شوی دے په بنا سره المبنی بنا چاته ویلې دي مبنی ته اسمان بنا نه ده اسمان مبنی معنی جوړ کړل شوی دی جوړول نه دي آباد کړل شوی دی آبادول بیتن کان او قب او خبا برابر خبره ده کاغه مبنی شي سي ککوري کقبي اکخیمه په بشوره ومنه د دین ماخوذ ده بنا علی امراته هغه پلان کې بخفل خدا باندې آباده وکړه نو دا کله وی لاندې لیکلي کنایه عن الدخول بها چې کله ور سره میلوش دا ولی ویلی انهم كانوا اذا تزوجوا زکه چې کله هم دی واده کو نظربو علیها خباء جديدا نوې خیمه به ولا جوړ کړل نوې خیمه به پی جوړ کړل خلق ویل کمره ولا جوړ کړی ده کنه کمره ولا دا کمره و دا بنا دا د پوخانه را روانه ده وانزل من السماء ماء الله را کوزی کړي دي د اسمان نه اوبو انزال یو شی د بل نه کتره کوزولخه او په اخرج بیا رستلی دی به د دې اوبو په ذریعه سره من الثمرات د میوونه رزق لكم
تا توای عطفن علا جعل بچا عطب ته اوس وای پیسب چې دا میوه راوتی دي نو دا چاره استلی دی او څنګه راوتی دي ها نو دوه مسلک دی او دواړو ته پیسب ځکه اشاره کی پوهیږي او خروج الثمار او د میوه دارا وتل بقدرت الله دا پس سره دی د خدای په قدرت سره او مشیته او د الله په اراده سره خو پیسب الله تعالی خپل قدرت او مشیت کله مخامخ کی چې پیسب ماء ممزوجه بالتراب کمی اوبو چې د خاور سره میلاو شولې یا کم خاور چې د اوبو سره نو دا الله تعالی سبب الاخراج ګرځولې الله وی زه رو باسم خو بس عادت مې دا جاری کړې دي چې دا دوه سيزونه دي کې رو باسم په نه شولې ها نو دا ولا سبب الاخراج دا ولا ماده ګرځولې ده لکه د حیوان لپاره نطفه سبب ماده جوړ کړې ده کنه دا حیوان د څه پیدا کیږي هر حیوان د نطفه نه نطفه وګورئ کنه دا کې نطفه نه او د ماده نه پیدا کیږي خدای خپل عادت د جاری کړی دی ها تاسو په نه شولې نو چې خاور واپس او سوي او بوي او په دک خاور او بو کې تا کم شي او ورځون الله به خروج استعمار کی په وچه په یوازې خاور کې په یوازې او بو کې دا دوه سيزونه به ها یک اول شي هو عادت دک جاری کړی دی ها او خروج استعمار بقدرت الله تعالی ومشیته دی باندې محشی د شوافی د طرف نه دغه کړی دی استدلال تاسو وایي کنه صفات حقیقیه د الله تعالی ودی کاته دي ها اختلافي مسله ده مونږه ماتوریدیه ته یادو تکوین ور سره حسابوخه اغیل ته انکار کوي تکوین نشته ها دا هغه ته اشاره وکړه چې بس د الله قدرت او اراده رايو دي چې بس هر شی موجوديږي لا حاجت الى التکوین ها ولته مونږ په تکوین خبره کړې ده ها وخروج الثمار بقدرة الله تعالى ومشيته ولكن جعل الماء الممزوج خدای ګرځولې دي هغه او بچ هغه مخلوط شي د خاور سره د یې ګرځولې سببا فی اخراجها وماده لها دوله كالنطفه للحيوان لك حيوان خدای پیدا کی خو نطفه ورله الک سبب او ماده څه مطلب بان اجرا عادته خدای خپل عادت جاری کړي دي به افاده صورها چې د دې میوه هغه صورتونه نه دي او د دې هغه کیفیت هغه خدای راواچي علی الماده په هغه ماده باندې الممتزجه چې هغه مرکبه ده منهما د دې دواړو الکه نه پوهیږي خاور ده افیسب اوبری او اکا ماده او تخم ده ها بس چې دا سیز یو ځای شي نو الله خپل عادت جاری کړي دي صورت په لور کوم د غنم خپل صورت ته کنه ده شکل بیا به ول کیفیت ور کوم کیفیت جدا خونه ده ها د مرچکی هغه ورته وروله د مرچکی شکل به جوړ شي نو د شکل نرستو به خونم بیا د مرچکی جوړ شي دا خدای یو عادت جاری چې کوم شی ولیا کبر اخی دي ها دا څنګه چې داغي په بل راوخی دي عادت خلاف نشته دا یو مطلب شلو ها پیسمو او دا دویم د معتزله او دا د اشاعره او مسلک دا بل د معتزله او ابدع فی الماء قوه فاعله اے خدای پاک په دې ځمکه کې قوت فاعلی پیدا کو قوت فاعلی معنی د تاثیر قوت ښه بلکې اثر کول پوبو کې ښه پوبو کې قوت او پزمکه کی قوت قابله پیدا کو ای زمکه قابله ده معنی دا با انفعال دا با اثر قبلی ها اثر با بکی سوک کی اوبو قبلی ویسو اثر با بکی سوک کی آسمان قبلی ویسو زمکه نبوئی گیا بخبر امان لکه خاون قوت فاعلی دے گا نا اغا اثرو کی او خدا قبول کی غانا بچی تری نشاط پیدا شخا یتولد من اجتماع هذا دوارو د اجتماع نه پیدا کیږي انواع الثمار وګوره د ازمکه خدای قابل کړل او د اسمان او د اوبه خدای فاعل کو خدای خپل فاعل او هو قادر الله تعالی قادر دی علی پدی باندې ایوجد الاشیاء كلها بلا اسباب و مواد اے الله پدی خ قادر دی چې دا ټول سيزونه به اسباب او به مواد سکی اے دې تم څه نشته حاجت
کچا سوکوی چې څنګه وی کما ابدع نفوس الاسباب والمواد دا ډومبه شي خدای چې پیدا کوونده د سنه پیدا کړي تا خو غنم د سوالې نه شي روان دی خو غړومبي غنم زمونږ اسماعیل وکه ماته ورځ وی دا ډومبي ماسته بسنګ شي لکه ماسته خو څه غواړي خو په دې شمله ورشه کنه نه غړومبي ماسته ولکه ماستهونه زه ته وایم چې دا سیس به زی د سړي ذهن یو حد ته ورسېږي که نه چې په اخوا به اوس بیا په اخوا سي ښه نو بس دکل ته به بس تسلیم کړي چې بس الله هر څه کولی شي نه ابدع نفوس الاسباب والمواد الله تعالی د اسباب او د مواد النفوس او ذوات چې پیدا کول نو هلته بل څه ولي نو الله یې داسې پیدا کولی شي ښه نه چې داسې پیدا کولی شي نو بیا یې ولې داسې پیدا نه کړو ولکن